باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. دا هغه باب دی بره تر شوی حدیث چې الله تعالی چې چا سره خیر اراده کوي نو هغه ته په دین کې پوهه ور نصیب کوي. تفقه فی الدین، په دین کې مسائل باندې هغه به پوهیږي. نو دغه بارک باب دی. ته یې تعلق وګوره شاتنی مسلو سده شاته مونږه د فقهاو ذکر کړو کنه. نو فقها ذکر شوی دی نو معلومه ده چې الله تعالی خیر اراده چا سره کړي فقهاو سره کړي. نو فقهاو سره ولې کړي دا باب دې د پر راوړه د چې ګوره زکه چې اغیل الله تعالی یو خاص قسم علم ورکړي دي. دا هغه خاص قسم علم په وجه باندې دا غي مرتبه د نورونو ډیره ده فقاهت ده. نو وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حميد بن عبد الرحمن فرمایي چې سمعت معاويه رضی الله عنه شما واوردو حضرت معاويه رضی الله تعالی عنہ خطيبا چې هغه خطبه ورکوله. خطبه دوران کې هغه د حدیث ویلي یقول فرمایلی چې سمعت النبي صلی الله علیه وسلم یقول ما د نبی رسول الله دا خبر اوریدلې ده چې هغه فرمایلی چې من یرید الله به خیرا، الله چې اراده وکړي چا څه د خیر، یرید یفقهه فی الدین، الله هغه ته په دین کې تفقه فی الدین ورنصیب کی، یعنی دین کې هغه په مسائلو کې پوهه ورنصیب کی. وانما انا قاسم، وګوره د دینه دوه شی معلومیږي کنه. اوس علماء دي فقهام دي، یو عام عالمي او یو د چې هغه علم سره فقاهت هم لري، مجتهد دی. داغه مقام د عام عالم نه ډیر دی، عام محدث نه داغه مرتبه ډیره ده. نو نبی صلی الله علیه وسلم دلته د فقه ذکر کړی د تفقه فی الدین چې علم کې تفقه او فقه حاصلول دغه د خیر ذریعہ ده. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وانما انا قاسم، نو زه تقسیمول والایم، والله يعطي او ورکول والا الله تعالی دی. اوس ګوره شاته د علم ذکر راغلی کنه چې الله چا سره خیر اراده کوي نو علم ورکی تفقه فی الدین. اوس هغه علم الله ټول نډیر نبی علیہ السلام لور کړو، نو ټول نغټ فقيه څوک دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم. نو اوس علم ذریعہ ټول نبی علیہ السلام دی او علما دا وارثان دي د انبیا. نو اوس دینه معلومه ده شول چې علم د نبی السلام په ذریعہ راغله. نو دینه یو سوال اغل رکیږي چې ګوره سوال دا دی چې علم د نبی صلی الله علیه وسلم په ذریعہ راغله، آیا که نبی صلی الله علیه وسلم نو نو دا علم بم نو او ذریعہ بنوي، یا علم نبی صلی الله علیه وسلم په خپل ور کړی دی؟ وینا علم والله يعطي، معنی دا چې علم الله ورکی، ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم لم علم اصل الله ور کړی دی. نبی رسول الله صلی خپل ذاتی علم نه دی. هغه آیات کې موږ څه ویلي وقر رب زدنی علما، اے پیغمبر دا علم اضافي سوال کوه. مطلب دا چې علم ورکول ولدا الله تعالی دی، علم الله سره دی. پیغمبر سره دومره علم نشته چې هغه تعالی درکې. الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم له علم ورکړي، نو عام انسانانو علم ورکړي. ها فرق دا دی چې انما انا قاسم، چې زه تقسیم اول عالم. نبی صلی الله علیه وسلم په ذریعہ باندې الله د علم امت ته تقسیم کړی دی، ورکړی دی. اوس چاله الله ډېر علم ورکړي، چاله کم ورکړي دی، او چاله یو قسم علم، چاله بل قسم علم. د دې ټول بنیاد نبی صلی الله علیه وسلم دی. ولهذا والله يعطي، علم الله ورکړي، لیکن تقسیم اول والا الله تعالی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. داغه په ذریعہ تقسیم شوی. بیا مخکې وی ولن تزال هذه الامه قائمه، ولن تزال او همیشه بوي هذه الامه دا امت قائمه على امر الله، دا الله په حکم قائم وي. یعنی دا امت او دا دنیا به همیشه د الله په حکم قائم وي. لا يضرهم من خالفهم، د دې مخالفت کول ولا بدی ته هیڅ نقصان ورونه رسي. حتى ياتي امر الله، تر دې چې د الله امر راشي. د الله امر قیامت دی، مطلب دا چې د قیامت د ساره پورې به د دې امت ته به څوک نقصان ورونه رسي چې کومه پورې د الله په حکم باندې قائمي. او د الله حکم دی دین، یعنی د الله دین چې کومه پورې قائم دی نو دا خلک هم قائم دي، دې ته نقصان هم نه رسیږي تر دې چې قیامت راشي. او قیامت چې کله راشي نو دا به هغه ورځ چې کوم ورځ باندې د اهل علم نه، علما فقها به نه، دا امت چې کوم د الله په دین باندې ولاړ دي دا خلک به نه، نو قیامت به راځي. معلومه ده شو چې الله تعالی قیامت نه راولي د دې شاته دا علما فقها دا خلک دي. اوس دا لفظ راغله دی چې امت د الله په حکم قائمي. دی امت نه څوک مراد دی؟ دینه بعض وایي چې علما مراد دي.
اهل علم او دا خلق مراد دي او بعض وایي چې نه د دین مراد د صوفیا دي صوفیانی ته تصوف والا کوم چې دا الله الله کې الله سره تعلق جوړي دا خلق دي او بعض وایي چې نه د دین مجاهدین مراد دي چې مجاهدین چې کله د الله په امر قائمین او قیامت باندې راځي ځکه جهاد قیامت پورې دی چې جهاد ختم نو قیامت براشي نو اوس بعض وایي چې د دین مراد مجاهدین دي لکه ابو داود کې دا حدیث راځي هل تورسا یقاتلون الفاظ مشتدي نو دغه وجه هغه وجه مجاهدین دي او بعض وینا علما دي او بعض وجه نه صوفیا دي نو خلاصه جواب دا دی چې ټول مراد دي چې کومه پوری مسلمان قائم دی الله په دین د الله دین قائم نو قیامت به قائمي لکه بچي او چې کله د الله دین نه خلق ختم شو د الله دین ختم شو نو قیامت بمراشي نو لہذا دا ټول پکې مراد کېدل شي نو خلاصه دا چې د الله دین دا ډېر خیر لري او چې کله دا خیر او دا دین ختم شنو قیامت براشي